بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 50 نمبر درس ته 50م درس ته. په نن درس کې به موږ باب اول صرف کبیر فعل نهی غائب معلوم مؤکد بانون تاکید خفیفه دینه مخکې موږ مؤکد بانون تاکید ثقيله ویلو. په نن درس کې به موږ مؤکد تاکید بانون خفیفه وایو. نون خفیفه د ساکن نون ته وایي، د جزم والا نون ته وایي، او نون ثقيله هغه مشدد نون ته وایي. نو دا نون تاکید چې کاغه د ثقيله وي او خفیفه وي د دوه معنی یو شانتي وي، خو فرق پکې صرف دا وي چې دا نون ثقيله نه دا شد والا نون دې ته نون ثقيله وایي. دا نون ثقيله دا 14 صيغې وي، 14 وانه سره لګي، او دا نون خفیفه چې دی دا صرف 8 صيغو سره لګي. دې نه مخکې درسونو کې موږ بار بار دا بحث کړی دی. د تثنیې 4 صيغې دي، یو د تثنیه مذکر غایب، یو تثنیه مؤنث غایب، بیا یو تثنیه مذکر حاضر، یو تثنیه مؤنث حاضر. دا 4 صيغې دي د تثنیې. دی سره دا نون خفیفه نه لګي، او دوه د جمع مؤنث دي، یو جمع مؤنث غایب ده، یو جمع مؤنث حاضر ده. د دوه صيغو سره نون خفیفه نه لګي. نو دا 4 او 2 دا شپږ صيغې شوي. د شپږو صيغو سره نون خفیفه نه لګيږي، او 8 صيغو سره نون خفیفه لګيږي. اکمې 8 صيغې دي، 3 د مذکر دوه د مذکر غایب دي، یو د مؤنث غایب ده، او 2 د متکلم دي. او په غایب کې په حاضر کې د قشانتری یو 2 د مذکر حاضر دي، یو د مؤنث حاضر ده. نو په غایب کې 2 د مذکر دي، یو د مؤنث ده، 3 شوي، او 2 د متکلم 5 شوي. او په حاضر شپږ صيغې دي، په هغې کې 2 د مذکر حاضر صيغو سره لګي، هغه 2 شو، او یو د مؤنث حاضر صيغې سره لګي، نو هغه 8 شو. نو 8 صيغو سره نون خفیفه لګيږي، او نون ثقيله ټولو صيغو سره لګيږي. نون خفیفه نمخ کې چې کم حرف باندې جزم وي نو هغه به زبر کېږي، لکه څنګه چې نون ثقيله سره زبر کېده. نو لا یضرب معنا ده یو سړی دی وخل نه کوي. لا یضربن دا بابا متحرک شي زبر بشي. لا یضربن معنا ده یو سړی دی هرگز وخل نه کوي. اوس د تثنیې صيغو سره نون خفیفه نه لګيږي. او لا یضربو معنا هغه ټول سړي دی وهل نه کوي. دې سره چې زنون خفیفه یا ثقيله ولګوم نو د دې معنا بشي لا یضربون، د دې معنا بشي هغه ټول سړي دی هرگز وخل نه کوي. اوس راځو واحد مؤنث نهي غائب معلوم صيغه. لا تضرب معنا ده هغه یوه ښځه دی وخل نه کوي. زه دې سره نون خفیفه لګوم. لا تضربن معنا ده هغه یوه ښځه دی هرگز وخل نه کوي. بیا د تثنیه مؤنث سره نون خفیفه نه لګي، او جمع مؤنث سره نون خفیفه نه لګيږي. لا اضرب معنا ده زه دې وخل نه کوم. او لا اضربن دا نون ثقيله چې ورسره ولګي نو د با باندې به زبر راشي. لا اضربن معنا ده زه دې هرگز وخل نه کوم. لا نضرب معنا ده موږ دې وخل نه کوو. او لا نضربن دا نون ثقيله ورسره ولګي، دا مخکې د نون ثقيله نه مخکې دا بابا متحرک شي زبر به پرې راشي. لا نضربن معنا ده موږ دې هرگز وخل نه کوو. نو دې 5 صيغو سره نون خفیفه ولګي ده. لا یضربن هغه یو سړی دی هرگز وخل نه کوي. لا یضربون هغه یو سړی دی هغه ټول سړي دی هرگز وخل نه کوي. لا تضربن هغه یوه ښځه دی هرگز وخل نه کوي. لا اضربن زه دې هرگز وخل نه کوم. لا نضربن موږ دې هرگز وخل نه کوو. نو لا یضربن لا یضربون، لا تضربن، او لا اضربن لا نضربن، لا یضربن لا یضربون، لا یضربن یو سړی دی وخل نه کوي هرگز وخل نه کوي. لا یضربون هغه ټول سړي دی هرگز وخل نه کوي. لا تضربن هغه یوه ښځه دی هرگز وخل نه کوي. لا اضربن زه دې هرگز وخل نه کوم. لا نضربن موږ دې هرگز وخل نه کوو. نو دا موږ سره 5 صيغو سره شپږ د غایب صيغو کې 3 صيغې راغلې، هغې سره نون خفیفه ولګېدو، او 2 د متکلم صيغو سره نون خفیفه ولګېدو. نو دا زمونږ نهي معلوم مؤکد بانون خفیفه گردانو د نهي غایب صيغو کې. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.